أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. यानी दर्स के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत अनआम पारा नंबर 7 रुको नंबर 2 आयात नंबर 19-20 दो आयातों ने आप लेकेंगी। उस देजे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द यहूद चेनो आगा द मक्के द मुशरिकानो द योबल सवाल चेनो एतराज़ जवाब वर्कई और दगे सरत चेनो दा दे शान नुज़ुलुम दे एतराज़ आयात शान नुज़ुल चेनो आगा दा दे एतराज़ द दावलो چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته د مکه مکرمه چې نو هغه څخه کافران دوی یو وفد جوړ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالن به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې ته چې د الله جل جلاله پیغمبر یم او ماته د الله پاک د طرف نه چې نو وحی کیږي نو ته د خپل پیغمبر کې توپ چې نو هغه داوا کی مونږ ته په خپل داوا باندې چې نو هغه څوک گواه وخی خو چې ګواره ته هم خین استاد سره چې کم صحابه ایمان راوړی د دوی نه ما سیوا بل څوک د عربو نه موږ ته وښیي چې هغه ستا په نبوت باندې ګواهي ورکوي نو هلته خو دې ته پته وه چې په عرب کې خو ټول چې نو هغه شرک دی هر سړی چې دی نو هغه مشرک او کافر دی هغه چېرته حضور مني او د هغه لپاره چې دی نو هغه ګواهي ورکوي الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږلو وی چې تو ورته ووایه ای پیغمبره د الله نه بل څوک لوی ګواه چې دی نو هغه کیدی شي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبی کېدلو باندې الله رب العزت چې دی نو هغه دوی ته درې ګواهان چې دی نو هغه پیش کړو یو ګواه الله رب العزت چې دی نو هغه په خپله تو ورته ووایه چې زما چې دی نو هغه څه دی زما په نبوت باندې ګواه هغه الله دی قل الله شهید بیني وبینکم دویم ګواه چې نو هغه هذا القرآن لانذرکم به دویم گواه چې دی نو هغه زما په نبوت او زما په پیغمبر کېدو باندې چې نو هغه د قرآن پاک دی دریم گواه هغه اهل کتاب دی دویم آیت کې راځي الذین آتیناهم الکتاب آیت نمبر 20 نو درې گواهان چې نو الله رب العزت ورته وښول وایي ورته چې نو هغه دا درې گواهان چې نو هغه زما په پیغمبر کېدو باندې دا درې چې نو هغه گواهان دي اوس الله رب العزت چې نو هغه څنګه گواه دی نو سوال دا پیدا کېږي چې الله پاک څنګه د الله چې نو هغه کوم ځای ګواهي کړله چې زه د الله چې نو هغه ویلي چې زما دا پیغمبر دی نو د الله ګواهي د الله جل جلاله چې پیغمبر له کومې معجزې ورکړې دي نو دا د دې خبرې ګواهي کوي چې د الله پیغمبر چې نو هغه حق او سچ پیغمبر دی لکه مکه مکرمه کې چې نو هغه هلته یو ګټه وه کمر ولم صحیح مسلم او صحیح چې دا چې نو جامع ترمذي د دواړو چې نو هغه ذکر کړي دي هغه روایت مفهوم دا دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه وس هم هغه ګټه پیژنم چې کله به زه د هغې په خوا باندې تلم او دغې ګټې به ماته چې نو هغه سلام کولو اوس حالان کې ګټه چې نو هغه جامد شیز دی عقل هوش حواس چې نو هغه سا نه لري خو د هغې به هم پیژندلو چې دا د الله پیغمبر دی او حق او سچ دی آی ګټې به ورته سلام کو او داسې هم نه وه بلکې دغه سلام به چې نو هغه خلکو اورېدلو د الله د پیغمبرۍ باندې چې نو هغه الله ګواه دی څنګه گواه دی الله ته پیغمبر ته چې کله د مکې کافر راجمع شول او دوی چې نو مطالبه وکړله چې موږ چې نو هغه تور څنګه پیغمبر الله رب العزت نه پیغمبر نه چې نو هغه مطالبه وکړه چې سپوږمۍ موږ ته دوه ټوکړې کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ چې نو هغه په خپلې ګوتې مبارکې سره چې نو اشاره وکړه الله رب العزت د هغه د وینا مطابق چې نو سپوږمۍ دوه ټوکړې کړله دا د الله ګواهي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه صحرا کې دی په هغه صحرا کې چې نو هغه څه وشولې ونې دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه چې نو قضای حاجت لري ونو ته اشاره وکړه دواړه ونې چې نو هغه د یو طرف نه بل د بل طرف نه چې نو هغه را روانې شوې ځمکه شنې رالې د الله د پیغمبر خواته چې نو هغه ور دي بیا دواړه د یو بل سره دقه شانتې جوختې شولې
حضور چې نو خپل حاجت نه فارغ شو بیا ته حکم وکړو دواړه جدا شولې خپل ځای له لاړل. اوس دا چا کولو؟ الله. دا الله په ځای نو هغه ګواهي ده چې دا حق او سچ پیغمبر دی. د چې نو هغه د چاهت مطابق الله ول دغه معجزې ورکوي نو دا د الله پاک د طرف نه چې نو هغه ګواهي ده. واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. او دویم چې نو هغه ګواه هغه قرآن پاک دی. ورځ نو عرب کې وکتلی شي نو عرب خلک چې نو هغه د فصاحت او د بلاغت نه چې نو هغه ډکول. د هغوی انپړ کسو چې د هغه به چې نو هغه ټکې تعلیم به یې نه کړی د هغه به داسې قصیدې چې نو هغه سړی پرېږدی ښځو جنکو چې نو هغه به یې داسې قصیدې په عربۍ کې ویلي چې خلک ورته اوسه پورې د هغې چې نو هغه لوی لوی خلک دی چې په عرب چې نو عربۍ کې چې نو مهارت لري خو د هغه د هغې په وس سره ترجمه هم نشي کولی. دیوان حماسه ورته مونږ چې نو هغه وایي د دا چې نو پړاوي کې شپږمه درجه کې اوس هم په هغې کې د هغوی دغه قصیدې او دغه چې نو هغه موجود دی. سړی ورته حیران شي چې دوی دا کم بلاغت او فصاحت ولا الله پاک ورکړو. بیا هغه پیغمبر چې د هغه چرته نه استاز ته ناست دی نه یو ټکی زده کړی نه یو چې نو هغه تعلیمي ادارې ته چې نو هغه تللی دی او هغه پیغمبر داسې ناشنا بلیغ او فصیح کلام چې نو هغه پیش کولو چې د عربو هغه لوی چې نو فصاحه او بلاغه د هغې نه عاجزه شولو او د هغوی چې نو د هغې مثل چې نو هغه نه پیش کولو. نو دا قرآن پاک چې نو هغه ګواه دی چې دا پیغمبر حق او سچ چې نو هغه پیغمبر دی. او دریم چې نو هغه بیا الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې دا هغوی له الله رب العزت وایي موږ له کتاب ورکړی. ځکه دوی دا خبره هم کوله چې موږ د یهودو نصارو نه تپوس وکړو نو یهود او نصارا وایي چې دا پیغمبر حق او سچ نه دی. الله وایي دا دوی چې نو هغه د ځان نه لیکلي. سورة بقره کې مخکې هم چې نو هغه تېر شوي ولو. الله وایي هغه کسان هم ګواه دي الذين آتيناهم الكتاب چې د هغوی له موږ کتاب ورکړی اسماني علوم ول ورکړي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم د هغوی دا حضور داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول نه تقریبا ټول تفاسیر چې نو هغه راغسته مونږ هم سو پیری چې نو هغه ذکر کړی دی چې کله چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام دا آیات خو مکی دی ځکه دا سورۃ مکی دی دا په مکه کې نازل شو. خو بیا چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام هجرت وکړلو مدینه منوره ته رالو بیا مدینه منوره کې چې نو هغه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه مسلمان شولو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غنه تاسو کو چې قران پاک کې یو آیات دی هغه آیات مکی دی هغه کې الله رب العزت نه هغه فرمای الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. نو آیت دا چې نو الله پاک ویلی دی زه په دې باندې سپوږ نیم چې څنګه تاسو د الله پیغمبر دې پیژنئ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل بالکل هم دقه شانتی ده ځکه زمونږ په الله پیغمبر ته پیغمبر کېدلو باندې علم چې حاصل دی نو دا یقیني علم حاصل دی. بیا ورته هغه قصه کړې تفسیر خازن چې نو هغه هم ذکر کړی وایي چې نو هغه مونږ د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ پلار سلام دا هم چې نو هغه د یهودو لوی عالم ولو د ترور هغه هم لوی عالم و د پخپله هم چې نو هغه ډېر لوی عالم ولو. وی مونږ به ولو مدینه منوره کې زما ترور به چې نو ماته د تورات نه د حضور علیه الصلوۃ والسلام صفات ذکر کولو چې آخرنی وخت کې به پیغمبر راځي هغه بیا الله پاک چې نو مکه کې راولي بیا مکې نه بچنه نو مدینې ته راځي هجرت به کوي یثرب ته به راځي په هغه وخت کې به دې ته یثرب ویلي. نو وی مونږ چې نو هغه دا صفات پیدا کړل تر دې پورې دوره راته چې نو هغه ویلول چې دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په کومه ورځ راځي نو د دې او د متبعین او د چې نو هغه د صحابه او جامع چې نو هغه بسپینی په ورځ به سپینې جامې چې نو هغه اغوستي. وی زه یو ورځ نو هغه د قشان کجورې مې راشکولې په هغې کې ناست وم ونه کې چې نو هغه ومه په هغې کې ما ولیدل چې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو د صحابو سره مدینې ته هجرت وکړو رالو د غرمې ټایم دی. وی ما د خپل چې نو د ونې د خپلې ترور ته آواز وکړو چې ترور تاسو چې دا کم پیغمبر متعلق چې نو هغه خبره کوله هغه پیغمبر چې نو هغه راللو او واقعي د هغوی چې نو د هغوی او د هغوی د ملګرو جامې چې نو هغه سپینې دي. وی زه راکوش ولم په منډه منډه لاړم زما نو ترور ماته چې یو علامت دام دی ګورئ کجورې ویسه کجورې بول ورکې نو چې کجورې ویوړې اور کولې نو وی صدقه د نه قبلو
بیا وی تحفه نه چې کله داغه دوباره تحفه دغه شول نو نبی الله پیغمبر قبول کړي دوره پورې صفات راغلی ول او دا آسماني کتاب ولو او آسماني علوم دا چې نو هغه یقیني وي نو ځکه دا وایي چې زمونږ د الله په پیغمبر باندې یقین چې نو هغه مونږ ته د الله پیغمبر نه د چې کوم صفات الله پاک تورات انجیل کې بیان کړي نه نو دا یقیني ولو او دا خپل اولاد په باره کې چې نو هغه شوبه کېدلی شي کېدای شي چې نو هغه د ښځې نه خیانت چې نو هغه شوی نو په هغې کې لا دغې خبرې چې نو هغه شوبه امکان شته خو د الله په پیغمبر کې نو هغه شک کول دا چې نو هغه د سره نشته ځکه د الله د هغه چې نو هغه صفات زموږ په کتاب کې ویلي نو ځکه الله وایي کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون هغه کسان چې د هغوی په نقصان کې خپل ځان واچولو پس دوی ایمان نه راوړي یعنی کم کسانو چې د الله د پیغمبر خبره ونه منله الله پیغمبر باندې ایمان را نه وړو د هغه د تعلیماتو مطابق ونه چلېدل دې کسان چې نو هغه خپل ځان په نقصان کې کو الله دې موږ ته د خپل حبیب چې نو کامله تابعداري نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبر ایو شیء کم یو سیز اکبر ډیر لوی دی شهادتن په شهادت کې گواهی کې قل الله نو اوایت چې الله شهید گواه دی بیني و بینکم زما او ستاسو په منځ کې و اوحی الی او وحی شوی د ما طرف ته هذا القرآن د دې چې نو قرآن پاک لانذرکم به چې زویرو تاسو لره په دې سره و من بلغ او هغه چاته چې ورسېدو ان چې دا قرآن پاک ورسېدو بس هغه هم ته زما طرف ته نظیر شولم انکم لتشهدون آیات تاسو چې نو هغه گواهی کوي ان مع الله الهه اخرى چې د الله سره نور معبودان هم شته قل اوای ورته پیغمبر لا اشهد چې نو دا گواهی نور کوم ان زه د الله سره بل معبود نه ګڼم قل انما هو بشک هغه چې نو هغه اله معبود دی واحد یو و انني بریء مما تشركون او بشک زه بیزار ام داغه سنه چې تاسو شریک جوړوي الذين آکسان اتیناهم الكتاب چې ورکړو مونږ دوی ته کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیجنې یعنی دا رسول دا بریکټ معنی رسول دا جن بریکټ یعرفونه دی پیجنې دا رسول کما یعرفون لک څنګه چې دوی پیجنې ابناءهم خپل زامان الذين کسان خسروا چې دا غوي نقصان کې واچولو انفسهم خپل ځانونه فهم پس دوی چې نو هغه لا یؤمنون ایمان راوړي